د جنوري په 11 نیټه ملکند بټخیله ظفرفار کې د پی ډی ایم د جلسې لپاره تیاریانې په زور او شور سره روانې دي او د پی ډی ایم د جلسې د کامیابولو لپاره تحصیلي بلمبټ او تحصیلي خال کې د پاکستان پیپل پارټۍ غټي غونډې شوې دي چې پکې په ګڼ شمېر سره کارکونانو او عہدهدارانو شرکت کړی دی. په دې موقع ضلعي صدر نوابزاده محمود زیب خان، سابق ایم پی محمد زمین خان، د پاکستان پیپل پارټۍ تحصیلي بلمبټ صدر مظهر حسین خان، علمزیب، نوابزاده عرفان، ملک محمد ارشاد، باچا منیر او د نورو ویناوه. پی ډی ایم جلسه کې به بھرپور شرکت کوو او د پی ډی ایم جلسه به کامیابو. د دیو مزید ویناوه چې د عمران خان حکومت ملک تباہ او برباد کو او ولس د منګای، بیروزګاری او بدنامۍ نه ډیر تنگ شوی دی او خلک په خودکشو باندې مجبور دي. مقررینو مزید ویله چې د جنوري په 11 نیټه د ملکند د پی ډی ایم جلسه به تاریخي جلسه وي او دا به د حکومت د خاتمې لپاره اولنې قدم ثابتېږي.